د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو هاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم هاله او د دویم نوم هند و. او دا دواړه صحابه کرام دي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خو دا ابو هاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو، دی په هغې کې مړ شو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروسته بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هند و. عتیق هم بیا وفات شو، دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلې کېده بار ملکونو ته، بار ځایونو ته، نو څومره مال چې به د تمام مکې واړی دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال ته طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې واړی نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له وجوده و. د ټولې مکې واړی مال یوازې د دې سره و. دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګه د مکې د لوی سردارانو زامنو پسې پیغام د نکاح لګو چې خدیجه موږ سره نکاح وکړه. او خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو. او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته، مال مې هم شته، کور مې هم شته، زه نکاح څه شي کوم؟ زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به ډېر رد کو. په دغه زمانه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیه الصلوۃ والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نو چې هغې ته د نبی علیه الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی، یتیم دی، خو ډېر امانت والا انسان دی، ډېر صداقت والا انسان دی. چېرته دروغ نه وایي، چېرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبي علیه الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره. د تجارت دپاره قافله تله. نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې، نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکړم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو، وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې، زه چې بل سړي له څومرې مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکړم. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل. ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده، دا خو ډېره ښه موکه ده، د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته، دا خو ډېره ښه زنانه ده، خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم، خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي، ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي، چې ستا غلام را سره موجود وي، چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني، نو ما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و، میسره یې سره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتي،
ته د په د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه ده که نه د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه نو خدیجه رضی الله تعالی وفرمایل وایي د ده به یو حالت چې راشي ما ته به بیانوي نظر به پرې ساتي وایي ټیک ده نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغسته او روان شو چې کله بصرې ته ورسېدل هلته کې یو ونه وه د هغې په سوري باندې دوی کېناستل چې کېناستل هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو د هغې هغه راهب راووتو چې راووتو نو هلته کې کوم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو هغې حیرانه شو وایي دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی څوک سره ملاقات کول غواړي دلته دې ځي خو دې چا له روزي نه دا اول ځل دی چې دی د کافرې دپاره راووت دا څنګه چل دی دی راووتو په دې کافره باندې داسې نظر اچي ګیر چاپېره ګوري خلک هم حیران دي چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو فورا یې د مټ نه ونیو وایي دا لږ څوک دی د ده قام نسب څوک دی قاتلي والا ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکي یو که نه ټول د ده د قام نسب خلک وایي د ده سره څوک راغلي دي وایي د ده سره یو غلام راغلی میسره هغه میسره یې وغوښتو وایي دې خوا راشه وی د دې الک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کوم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف نو هغه ورته وویل وایي نه وایي د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي ځکه کله کله خو سترګې خوږ شي سره شي که نه د نبي علیه الصلاة والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي سرې سرې کرښې وي د نبي علیه السلام په سترګو مبارکو کې وایي د ده په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه وی نه نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي دا پکې صحیح همیشه وي نو هغې راهب وویل وی هو هم دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروستو دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دا راغی خلک حیران شو دا دې څه وایي خلک ورته تا څنګه وپېژندو وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ ما د خپلې عبادتخانې نه کتل داسې ګټه داسې ونه نه وه چې دته یې سجده نه یې کړې ما د خپلې عبادتخانې نه کتل تاسو په دغې غونډکۍ چې راوغئ ستاسو طرف ته به ولې سجدې کولې نو ما چې په دې کافره کې څه چل شته دی دی داسې ناستو خلکو ته وایي وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی نبی علیه الصلاة والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر تې خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کم سوری هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښوده په نبي علیه السلام یې سوری کو وګوره د ونې سوري ته کله کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی ما سره دا خبره دغلته څه کړله نوټ کړله بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبي علیه الصلاة والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکړه خبرې لږ واورېدې چې واورېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا وویل سړی حیران شو وایي څه ته په لات او منات قسم نه کوې وایي نه دا خو ته هغه خبره کوې چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاة والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوې بهرحال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو نبی علیه الصلاة والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچند یې وکړه نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافلې چې دا را روانه ده رانږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت انتظار به ورته و نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل چې ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده نو خدیجه ورته وویل ګټه خو یو طرف ته که ملک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه څه حالت و تا خو به ولې په هغه به نظر ساتې نو هغه ورته د راهبه قسم وکړه هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالات و نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه د تجارت دا قافله سیکي
نو په کوټه باندې ولاړ ده نو دا کافره چې څنګه راښکاره شو که نه نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي او تاسو به لیدلي سره غرمه دي نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې کافرې ته وکتل په ټوله کافره باندې سره غرمه دی او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وریځې سورې کړی دی وریځې پې سورې کړی د هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې یاره ډېره راوخېږئ خپلې ملګرې راغونډې کړې یاره دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دی او په ده باندې څه شی دی سوری دی چرانه د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړ دی او نبي علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه صلات وسلام له ورکړه څه ورځې تېرېدې نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبي علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو یا هغو چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتنه ده چې خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دوی دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وتنکح المرأة لأربع د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجې نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته م هغه وه یا د څه د وجې نه د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجې نه نو دومره پاکپازه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه نو هغه څلور صفتونه په هغې کې موجود وو نو هر سړی غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي خو هغې د نکاح نه به انکار کوو هغې په خپله سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم نو نبي علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وایي ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح ته څه وایې نو ابو طالب ورته وایي وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شان دي زه په دې نکاح باندې رضا یم زه په دې نکاح باندې څه یم رضا یم نو د نبی علیه صلات وسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و خو تره ژوندی و عمر بن اسد د موجود و نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغله او هلته یې نکاح وتړله اوس هم چې څوک مونږ د نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه نو نبي علیه صلات وسلام ترور شو او ورغلو او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نور اگر چې کافر د دنیا نه تللی دی کافر د دنیا نه تللی خو د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نو دغه ابو طالب صاحب د نبي علیه الصلاة والسلام نکاح وتړله او چې نکاح خطبه وله ډېره عجیبه خطبه یې وویله ډېر عجیبه خطبه یې وویله وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم ای مکې والو تاسو یې کوئ ځکه چې نبي علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه و راغلي نو ټول یې عزت کو دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک دشمنان شو دا دشمني شروع شوه نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ دی د مکې دپاره د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو لهذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو دا خطبه یې وویله د نبي علیه صلات وسلام صفتونه یې پکې وکړو نو دغه نبي علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه د نبي علیه السلام تره ابو طالب ده ورله نکاح وتړله
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل کور ته راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې ابو جهل حمامونو طرف ته چلاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی اسلام د پیدایش کور دی ښه خو سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغه شکل باندې نه دی اوس خو سیمټي دیوالونه خو ځای دغه دی ځای دغه دی اوس یې پرې مکتبه جوړه کړې ده مکتبه تاره ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي دا د نبي علیه الصلات وسلام د پیدایش کور دی الله دې مونږ ټول بوځي دا د نبي علیه السلام خپل د پیدایش کور دی دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ ته وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبي علیه السلام کور دی د پلار کور یې دغه دی او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه نو دا د مروه ډیری سره باب المروه باندې چې وځي که نه سره طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو ورنه نکاح وتړله او نبي علیه السلام خپل کور ته راغی بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وایي ته راځه زما دا کور ستا دی خپل کور بیا چا ته ورکړو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یې ورکړو نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی نو نکاح د نبی علیه الصلوۃ والسلام